بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة بارکی مخی مونگا خبری کڑی وی دی سورت بارکی مدنی سورت تے او 280 آیاتون دی پکی 286 سلویخ رکوگانی دی پکی او مذهبی اعتبار سره دویم نمبر سورت تے اولانی سورت سورہ فاتحہ دویم بسی قرآن مجید کی دالی کنشن او ترتیبی نزولی اعتبار سره چې کوم اعتبار سره دا نازل شوی دی نو دا 87 نمبر آیات ته واتیا الله جل شانه فرمایي الف لام میم اوس د دې معنا او مراد باندې الله تعالی کوي مفسرین فرمایا الله اعلم بمراده به الله تعالی د دې په معنا او په مراد باندې کوي دا د پیغمبر علی السلام او د الله تعالی په منځ کې بس یو راز دی مختلفو سوراتونو په شروع کې دا حروف هم دغه رنګ ځان ځان لا هغه نازل شوي دي ته حروف مقطعات پښتو کې متفرقنده حروف وي عربی او فارسی اصطلاحاتو کې عام دینی مجلسونو کې علمي مجلسونو کې ته حروف مقطعات ویل کېږي پرکنده خو ما خپل طرف ته تاسو ته مفتي مې زو کتنو پرکنده مطلب ویل کېږي مقطعات ځان ځان ویل کېږي نو د دې حروف په معنا باندې صرف الله تعالی کوي دا الله تعالی نه علاوه په دې باندې څوک نه کوي دا د الله تعالی د کتاب یو راز دی دا حروف د الله تعالی د کتاب یو راز دی بهرحال د دې باندې پوهه بس صرف الله ته مونږ نشته او بل خبره دا ده چې مونږ ته د دې پوهه باندې چې کوم دي حاصلولو ضرورت هم نشته د دې حروف ولی چې د عقیده او د عمل سم مسلې پوهه په دې باندې موقوف نه ده چې په دې کې یو مسله داسې دغه شوي یا چې کوم دی عقیدې څخه عقیده خدا ته بس دا موږ منو بس الله تعالی کلام دی خو نور نه مفهوم او مطلب باندې موږ نه کوي بس الله تعالی کویږي چې الله تعالی کویږي بس په دې ځای باندې ودرو چې الله تعالی ته چې په دې کې کوته مو خو بس بیا پکې پوه نو الله تعالی د دې په معنا او مفهوم باندې کویږي ذالک الکتاب دا هغه کتاب دی یعنی دا هغه کتاب دی چې د دې مخکې نظیر راغلی دی او وګد انتظار شوی دی د دې کتاب وګد انتظار شوی په تورات کې موسی علیه السلام ته چې داسې یو کتاب برازي په انجیل کې دغه رنګ خبره داسې یو کتاب برازي په زبور کې د ډېر وګد انتظار شوی چې داسې یو کتاب برازي او هغه په اخره زمانه کې پیغمبر علیه السلام باندې څه شو هغه نازل شو نو وګد انتظار شوی دی او مخکې کتابونو کې د دې زیر راغلی پیغمبرانو خپل امتونو ته نو ذالک الکتاب دا کتاب لا ریب فیه هیڅ شک شبهه نشته دی په دې کتاب کې هیڅ شک شبهه نشته یعنی د مخکینو کتابونو د نخو مطابق دی څه شک شبهه پکې نشته مخکې کتابونو کې د دې کتاب ذکر راغلی په تورات کې زبور کې انجیل کې چې الله تعالی په داسې یو کتاب را نازلې په خپل آخري پیغمبر باندې نو مخکې کتابونو کې راغلی و دا خبره هم دا حق کتاب دی په دې کې هیڅ شک شبهه نشته یو د انسان کتاب د انسان کو څومره لوی عالم وي خو د هغه علم سوي محدود وي کم علم ډېر لوی عالم دی ولې دی خو علم محدود دی بس حد پورې ای دا غینا خو دا علم بیا ختم شي نو یو دا انسان کتاب کې خامخا شک شو راځي
بل هغه چې کوم کتاب لیکي د خپل ګمان او د خپل رأی مطابق هغه لیکي د هغې باندې مبني یو د الله تعالی کتاب دی چې د الله تعالی علم لامحدود دی د الله تعالی علم یقیني دی پای کې هیڅ شک شبهه نشته دی نو په دې کتاب کې هیڅ شک شبهه نشته دی هیڅ شک شبهه یو خبره کې څه شک شبهه نشته دی هر خبره صادقه ده هر خبره چې کوم دی رښتیا دی هر ټکی چې کوم دی هغه رښتیا او صادق پای کې هیڅ شک شبهه نشته خو کو یو کس په شک شبهه کوي دا به د هغه ذهن چې کوم دی نو صحیح دا شک شبهه به د هغه د ذهن د کمزورۍ د وجې نه د هغه د ناپوهتیا د وجې نه به دا شک شبهه کتاب کې شک شبهه نشته کتاب بالکل د شک شبهې نه خالي دی بالکل پاک او د انسان علم د هغه د شک شبهې نه خالي کېدی نه شي هغې کې خامخا شک راځي په هغې کې خامخا شبهه راځي په هغې خامخا اعتراض راځي او د الله تعالی په کتاب چې کوم دی نه اعتراض راتلی شي او نه شک شبهه په دې باندې څه کېدی شي هغه کېدی شي د الله تعالی کتاب د دې شک شبهې نه بالکل پاک دی لا ریب فیه الله تعالی دا خبره کوي چې په دې کې هېڅ شک شبهه نشته هدى للمتقین سراسر هدایت ته للمتقین د متقیانو لپاره سراسر هدایت ته د تفصیلی شریعت عمر شریعت چې کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راوړی دا غي سراسر ټول پټول دا غي سره هدایت للمتقین دا غي چا لپاره چې ځان بچ ساتل تقوا معنی څه ابی ابن کعب رضی الله عنه عمر رضی الله تاسو په تقوا باندې هغه معنی څه کوي ځان بچ ساتل چې څوک ځان بچ ساتل غواړي د حدیث ته دا معنی یو شیخ صاحب هغه چې کوم دی فرمایي دا معنی استلا چې ځان بچ ساتل غواړي څوک هغه د پاره چې کوم دا سره هدایت اوس هدایت خو عام دی دا کتاب خو ټول کافرانو مؤمنانو ټول لپاره چې کوم دی بلې کې سره هدایت عام طور باندې څوک ته هدایت حاصلول غواړي بالکل د کتاب نه هدایت حاصلول شي پس ملار باندې شي راتلی شي خو د نتیجې په اعتبار سره د دې فائدہ صرف متقیان ته رسېږي څوک د دې کتاب په تعلیماتو باندې عمل کوي څوک د دې کتاب په احکاماتو باندې عمل کوي او د دې کتاب خبرې مني نو بیا د نتیجې په اعتبار سره په آخرت کې به هغه ته فائدہ رسېږي آخرت کې به نور خو کافر او مؤمن ټول ته عام طور باندې هدایت ورکړي دا کتاب چې څوک ته حاصلول غواړي خو اوس یو کس حاصل نه کو هغه ته بیا څه فائدہ نه رسېږي فائدہ به صرف چاته رسېږي للمتقین پرهیزګارانو او متقیانو ته فائدہ رسېږي چې چا په دې باندې عمل کړي هغه ته به فائدہ رسېږي څوک د دې احکامات باندې عمل کوي څوک د دې تعلیمات باندې عمل کوي هغه ته فائدہ رسېږي اوس مونږ له پکار چې مونږ او تاسو د الله جل شانه په دې کتاب باندې څوک عمل کو دا خبره مونږ په دې کې ذکر کوو یار دا کتاب ګوره شروع شو او په دې کې کومې خبرې دي ګوره په دې باندې عمل کوي د دې کوم تعلیمات په دې باندې عمل کوي د دې خبرې په معنی د دې احکامات د الله تعالی په معنی نو متقین چې څوک د الله تعالی نه یریږي متقین هغه ته ویل کېږي او د الله تعالی نه څوک یریږي چې د هر وخت دا خبره دا خبره د ضرورت ته مخامخي دا سترګو مخامخي خپل ځان ته دا خبره ډېر ټیم په ذهن کې چې کوم نه حاضر ساتي چې ورځ به الله تعالی ته پیش کړي دا قدم چتو ما صحیح چتو غلط زبا الله تعالی ته پیش کېږم اب زما سره زما د اعمالو سکي حساب کوي اسنه الله تعالی را نشي ناراض نشي اوس دا یرا پزړه کې ساتل دا توجه او دیان پزړه کې ساتل دې ته تقوا چیرې اسنه اوس کوم دی الله تعالی نه خپل نشي دا کار څه لکه دا قدم چتو ما صحیح چتو غلط چتو موږ بیٹا کوي بس څنګه په کم طرف لاړو او سم وکړو سره نو بالکل سپروا چې کم دی هغه موږ نه کوچې د زمانه په تاسو کې ګورې یو ورځ د قیامت ورځ را روانه ده د حساب کتاب ورځ را روانه ده او هغه ټوکی نه دي او بیا ډېر خطرناک ورځ ده هر سړی په خپل خولو کې ډوبي هر سړی په خپل نور به بالکل نه زوالي زمکه بالکل د تانبي زب الله تعالی ته په دغه ورځ باندې سم پیش کړي آی زما اعمال هغه عمر دي چې مانه بچ کم دي دغه ورځ په ما باندې خستای او کنه زما اعمال به هغه رنګ دي اسنه چې دا ورځ په ما باندې کم دي نو
د قیامت دا ورځ را باندې ټول نه زیاته هیبتناک شي او زه پکې په افسوس کې بیا ګرځم قیامت ورځ په ټول باندې افسوسناک ده بهرحال خو لکه چې کوم متقیان دي کوم پرهیزګار دي حشر په میدان کې باغ د الله تعالی د سوري لاندې د عرش د سوري لاندې نو د اوس نه چې کوم دي داسې اعمال وکړو چې هغه تقوا والا اعمال الله تعالی په کتاب باندې د پیغمبر علیه السلام او سنت باندې په حدیث باندې عمل نو الله به زمونږ چې کوم دي گاڑی افوا پارکینګ او ګداسي نه نو بس بیا برانی ولې کیږي کو ډیر منځونه کو ډیر چې کوم دي او صرف منځونه خو نه کی کنه اخو دې سره ډېر خبرې نورې نه چې هغه الله تعالی په دې کې بیان ټول ژوندۍ د ټول ژوندۍ په د الله تعالی د احکاماتو مطابق دی نو دا خبر الله تعالی په دې آیتونو کې بیانې الف لام میم الله کویږي په معنا د دې حروف باندې ذالک الکتاب دا کتاب چې لا ریب فیه شک نشته په دې کې هدل للمتقین هدایت ته د پاره د متقیانو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم